د نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد پاک دے کہ دو کسان زما پا امت کے بہترین دی. زما پا امت کے دی دو ڈلو نا بہتر ڈلے نور نشتا. دا زنویم رسول اللہ مبارک وی یو حملت القرآن اغا خلق کی داغی پسینوں کی دا اللہ کتاب پروت دے یہ قرآن یاد دے یاد پسینہ کے محفوظ دے یاد قرآن معنی و مفہوم پدا سینہ کے پروت دے دا قرآن علم و دا قرآن احکام پدا ازل کے پراتے دی عالم دے حافظ دے دا زما پا امت کے بہترین دی. او دویم اصحاب اللیل کہ کم خلق د شپې را پاسی کټ پریدي او هغه خوږه بستره پریدي او الله ته ودرېږي او دا په سلګو سلګو ورته جاړي. دا دوه ډلې د رسول الله مبارک د وینا مطابق دا بهترین ډلې دي. الله دې په دې کې شمار کړي. دا پته به اله لګي چې سترګې پټې شي دنیا کې موږ ته پته نه لګي. دنیا کې خو موږ ته د مولیان روزګار ښکاري دا طالبان او دا مدرسو والا همون تا اوزگار ښکاری اوزگار خیل وته خلق وای دا د الله خوښ بندگان دي او رونو د اسمانونو زمکې ټینګي دي. دا د دې طالبان علماء د برکت دا حقیقت وای. کدا علماء طالبان په مخ د زمکه ني دا ختم شي نو خدای الله نوم به ختم شي کنه. دا اللہ در باندې هم دی خلکو پیژندلې ته چې الله پیژنې دا الله لوی پیژنې دا الله خدای پیژنې دا الله احکام پیژنې او په دې جبه الله الله کې او د خپل خپل پیغمبر درود ودا درته چا خولې تا ته خپل استاد په جمعات کې خولې یا پلار مور درته خولې اغه ته استاد خولې هغه ته خپل استاد هغه هم د مدرسو کې ذکر لا تقوم الساعة حتى لا يقال في الارض الله الله تر سوچ په مقدس مکه د الله نوم اغشتل کېږي قیامت بن راځي او چې د الله نوم ختم شو نه به اسماني نه به زمکه نه به غرونی د هر څه بدړې وړي شي. او دا د الله نوم جمع دی په دغه سيزونه دی. دا مدرسې کارخانې دي. دې مدرسه کې طالب جوړ شي عالم جوړ شي خلکو ته جنازه منسخه دې مدرسو کې حافظ جوړ شي خلکو نه مخ کې شي منځ ورپسې کوي. دې مدرسه کې عالم جوړ شو تا ته الله او د الله ذات او دغه صفاتونه ښیي. دا د الله په نس بهترین خلق. نو چې څوک درنه تپوس کوي چې بهترین خلق په مخ د ځمکه څوک دي خو د پیغمبر د وینا مطابق ګورئ د مشرف ناغه خبره ته هغه روشن خیاله یادوي. روشن خیاله وایي چې بهترین خو هغه روشن خیاله و چې هغه د جز نه پاغه چترهغه پر دې سړی سره راټوپ کړي او دا تاغه یادای چې دې د پاکستان نوم روخانه کړ هغه پیژنې نوم یاد دې کړ ها څه شي لوپر نیلو سره مو آیا لوپر بختیار لوپر هغه وی نوم د پاکستان خو یې ما روخانه کړ او داس یو کارنامه مې وکړه چې په مقدس مکه بل چانه کړي موږ د خپل خپل پیغمبر نه تپوس کوو سوک بہتر دے خیرکم من تعلم القرآن وعلمه. زما د پیغمبر د وینا مطابق بہترین خلق سوک دی هغه چې د قرآن سره خپل تعلق قائم کړي او یا د پیغمبر علیہ السلام د احادیث سره خپل تعلق قائم کړي. یو ډېر لوی عالم تیر شوی دی حضرت امام مالک رحمت الله علیه. زمونږ د دین چې کم اکابر لوی ائمه دي پاغې کې د نوم په سنهري حروف لیکل دي. مدني امامو زندگی ټوله د نبی علیہ السلام مبارک په کلی کې تیر کړل او امام دار الهجره وته وای. دار الهجره د مدینه شریفه لقب دی د پیغمبر علیہ السلام مبارک د هجرت کور الته خپل جون تیر کړل. د حدیث او درس به پکم دے د نبی علیہ السلام مبارک په جمعات کې په مسجد نبوي کې او هغه د حدیثو چې دی په پکمه غدای ناستو
د جنت باغچه د روضة من ریاض الجنه. دا څوک کتلی حج لا خو هغوی به لیدي او که څوک نی تلي نو الله دې بوځي. د رسول الله مبارک چې کوم دی دفن دی د هغې د هغه کوټې مبارکې نه یو جنګله تو ده د اوسپنې، هغې سره خوا کې یو رکوټې غوندې لږ غوندې ځای دی، د جنت باغچه ورته وایي. نبی علیہ السلام مبارک فرمایي ما بین بیتی و منبری روضة من ریاض الجنه، زما د کوټې او د منبر په منځ کې چې دا کوم ځای دی دا د جنت د باغچو یو باغچه ده. نو زه اکثر خلکو ته وایم چې څوک حج له عمرې له ځي زه یم چې هلته لاړ شئ نو د الله نه دا سوال وکړئ چې یا الله په دنیا کې خو دې د جنت باغچې ته راوستم نو الله په آخرت کې مې هم د جنت باغچه نصیب کړي. دغه جنت باغچه کې یو ستن د استوانة السریر بره پې پشین خط لیکلی دی. نبی علیہ السلام مبارک به اعتکاف ته هلته ناست و، د کوټې مبارکې دروازه به او د اعتکاف ځای و. د رسول الله مبارک د وفات نه پس به عبدالله ابن مسعود رضی الله عنه هلته درس کو او د هغه نه پس امام مالک به هلته ناست. لویه حلقه د درس به وه. په هغه زمانه کې دومره طالبان د حدیثو د زده کړې بل استاد سره نو څومره چې امام مالک سره او ډېره زیاته مینه یې وه د نبی علیہ السلام سره. اسیم د رسول الله مبارک سره مینه د ایمان نښه ده. یو وینځ یې ساتلې وه، هغې ته به یې وی چې څوک راشي او د عامې مسلې تپوس کوي نو ما ته وایه زه به زر روزم. ځکه لوی فقیه مجتهد او که څوک راشي او د پیغمبر علیه السلام حدیث د کول غواړي نو کینوه. نو که څوک برالل او هغوی به د عامې مسلې تپوس کو دی به ورننوت امام مالک صاحب به راووت جواب به یې ورکړي. او که څوک به داسې راغی چې هغه به د حدیثو زده کړه کوله نو یې کینه یو ډله به یې جوړه کړه. نو امام مالک ته به یې سوال جواب وکړو چې صاحب یو جماعت برابر شو یو ډله جوړه شوه نو ده به غسل وکړه غسل او به یې لمبل او بیا به یې خشته ښکلې پاکې جامې واچولې او خوشبویي به یې پورې کړه او پټکې به یې د سر نه تو کړه. یو ډېر خشته ښکلې شان کې به راووت لکه چې څوک د صدر یا د وزیر اعظم ملاقات لذي خشته مزیدار شان کې. نو د حدیثو هغه درس پې کوه نو چې اته یو ځل تپوس وکوې صاحب وی چې د عامې مسلې تپوس در نه څوک کوي نو زر روزي او چې څوک در نه د حدیثو طلب کوي د پیغمبر علیه السلام دا دومره تکلف ولې کوي؟ غسل کې لامبې پاکې جامې چې پټکې ووې خوشبویي پورې کې عصوا کونټی لاس کې راوالې او په ډېر لوی شان کې راځې دا ولې رونو دا د هغه مینه وه. الله دې زمونږ په زړه کې د خپل ښکلي پیغمبر مینه پیدا کړي. بس دا مینه کراله هر څه دې ټیک دی. او ورته څه وایي وی زما دې قسمې چې د نبی علیہ السلام مبارک د حدیثو درس نه راځم او ما غسل نی کړی او خشته پاکې جامې مې نه اچولې او خوشبویي مې نه پورې کړې نو ماله د نبی علیہ السلام د حدیثو د لولولو نه حیا راځي. دومره د هغه په زړه کې مینه محبت او دا د ایمان نښه ده. رونو ګورئ الله سره چې دې مینه نو په ژبه به ډېر یادی او تابعداري به هم کې او که الله سره دې مینه نی نه به یې یادی او نه به یې تابعداري کې او که د ښکلي پیغمبر سره دې مینه محبتي نو سر به هم ته قربانه مال به هم ته قربانه بچی به هم ته قربانه او که مینه دې نی نو بیا خو بس هر څه ګډوډ دي. نو یو صحابي دی د رسول الله مبارک په زمانه کې حضرت سعد رضی الله عنه. سعد نومونو باندې ډېر صحابه دي. دی داسې صحابي دی چې ظاهر کې ډول ډال برابر نه دی، د رنګ نام تور دی او په مخ باندې غټ غټ داغونه دي او داسې ظاهر شکل برابر نه دی، سترګې بل شانتی دي، پوز هم بل شانتی ده، شونډې هم بدرنګې دي، غریب هم دی خوار.
یو ځل نبی علیہ السلام مبارک جمعات کې ناستو او دی راغی او جړلې شلیدلو جامو کې جاړي. نبی علیہ السلام مبارک ورته فرمایي سعد ولې چا خفه کړې؟ وی نه صاحب. وی بیا ولې جاړي؟ وی صاحب په دې خپه مو جاړم چې ما سره څوک یو ځای نه کینی، کرکه رانه کوي، نفرت کوي. نه سراسر یو ځای څوک ډوډۍ خوري، نفرت رانه کوي. نه چې زو بوس کم په جام په هغه جام څوک اوبه نه څښي، نه را سره څوک تعلقات ساتي. نو په دې خپه ما چې الله په دنیا کې خلق مانه نفرت کوي، مانه کرکه کوي، الله سینه ترانه نفرتونه کوي. اسنه ستا جنت میزان ته پرې نه دي او ستا حور میزان ته پرې نه دي. په دې خپه رسول الله مبارک ورته فرمایل وی سعده کدا الله تابعداري دې وکړو زما دې موکړه، نو زما دې پاغه ذات قسم چې زما ساده هغه په اختیار کې ده چې الله به دې ځان ته نږدې کی، جنت به دې ځان ته پریدي او د جنت حوري به دې ځان ته رانږدې کی. او کدا الله زما تابعداري دې ونکړه نو خبر هم دغه سره چې څنګه وي، نه د جنت ځان ته پریدي او نه به د الله ځان ته پریدي او نه به د جنت حوري ځان ته پریدي. وی صاحب څوک تعلق را سره نه ساتي، نه څوک را سره خپلوي کوي. نبی علیہ السلام مبارک ډېر هوښیار و. هغه لکه داسې معلومیږي لکه چې واده ته دې زړه کېږي. وی او صاحب ما سره څوک په یو جام اوبه نه څښي، په یو تالي را سره څوک ډوډۍ نه خوري، لور خور به څوک څنګه راکړي؟ نو نبی علیہ السلام مبارک د خپلو امت او صحابو د پاره داسې و لکه پلار، انما انا لکم بمنزلة الوالد للولد. وی زه ستاسو د پاره داسې یم لکه پلار د بچو د پاره. صحابو ته به یې د اودس ماتي او د اودس د اوچولو او د استنجا کولو طریقې م ښولې لکه پلار چې بچو ته ښیي. مهربانه پیغمبر وی لکه واده ته دې زړه کېږي؟ وی صاحب ولې نه کېږي زړه واده ته؟ خو ما سره څوک ډوډۍ نه خوري، خلک نفرت رانه کوي، کرکه کوي، ماله به څوک لور خور راکړي. یو صحابي راغلی و، نبی علیہ السلام مبارک ته ویلو چې د چا لور به پیغله شوه، ابه راغی رسول الله مبارک ته به زما لور پیغله ده، که چېرته څوک وي او چاله په نکاح باندې ورکوي نو تا ته اجازت دی. نو دا یو صحابي راغلی و، نبی علیہ السلام مبارک ته عرض کړی چې لور مې پیغله ده، نو فوراً نبی علیہ السلام دا هغه نوم واغېسته. وی فلان کې شته؟ صحابه وی د الله رسوله خو نشته، کور کې دی. دې سعد ته وایي نبی علیہ السلام، وی ځه لاړ شه هغه ته پیغام ورکړه د هغه لور پیغله ده او هغه مې تاله درکړله، ځه قصه دې سمه شوه، ورته ووایه شه به لاړ شه. دې لاړ هغه صحابي چې نبی علیہ السلام ورته یاد کړه، هغه دروازې له ورسېد. یو لنګې ګورې والی دی ښه د صادر نه، کمیس هم د خوار نشته، خپو کې سپلی هم نشته، په سر ټوپی پټکې هم نشته، هیڅ هم نشته. چې د هغه دروازې له ور ورسېد، هغه ته دروازه وډبوله او ورته بار راووته، خیر دی رونه. وی زه نبي علیہ السلام را لېږلی یم، تا به هغه ته څه سوال جواب کړي؟ وی د څه سوال جواب؟ وی ستا لور به پیغلی، تا به ورته ویلي وي. او بلکل وی هغې دپاره یې زه را لېږلی. هغه چې ده ته وکتل، د دې شکل ته وکتل چې دا خو ډېر تور مخ دی او غټ غټ داغونه دي پې او ډېر بل شان شکل دی. دا ګوره یو خبره یاد وساتئ، الله ته سړی په ښکلي شکل نه نږدې کېږي. ان الله لا ينظر الى صورکم، الله ستاسو شکلونو ته نه ګوري او نه ستا رنګ ته ګوري، الله ستا عمل او ستا زړه ته ګوري. که زړه او عمل حضرت بلال ته ګوره کړ، ظاهر کې شکل هغه څه نه دی کم چې نور صحابه، لیکن د الله په نزد دومره لوی قدر او عزت دی چې نبی علیہ السلام فرمایي چې معراج ته لاړم نو ستا د پیزار کشار مې هلته اورېدل. نو هغه چې د ته وکتل ظاهر شکل ته چې دا خو ډولې نه دی او خشته نه دی، نو غریب لږ پریشانه شو او کور ته لاړو. بیبي ته یې وویل چې ښځې زمونږ د لور دپاره خو نبي علیہ السلام یو رشته را لېږلی دی، یو سړی را لېږلی دی.
سړی ډېره ښه خبره ده. او ګورې دغه صحابي دغه یو لور ده او مالدار هم دی په مدینه شریفه کې پوره مالدار دی، دغه یو لورې ده. وی ډېره ښه ده که نه چې رالېږې نه ښه دې تله غوندې راشه د دروازې د چوند نه ورته وګوره د شق نه ما ته خو داسې لګي لکه چې زمونږ لور به د سره ګزاره ونه کړی شي. چې هغه ښځه راله او هغې ورته وکتل وی سړیه داسې وکړه لاړ شه نبي علیه السلام ته ووایه چې زمونږ د لور دپاره د بلې رشتې غم وکړي. مونږ قربان د نبي علیه السلام نه مونږ خفه نه یو، خو دې هلک سره دې صحابي سره زمونږ لور یقین نه دی چې ګزاره وکړي. ډېر زیات بې ډوله بدرنګه دی. نو سبا به زمونږ لور خفی د دواړو ښځې خاوند منځ کې به جګړی، نو بیا به نبي علیه السلام خفی. نو یقین نه دی. ته لاړ شو نبي علیه السلام مبارک ته عرض وکړه چې زمونږ لور له بل څوک خاوند وګوري او ده له بل څه جینۍ وګوري. ده ته هله وویې ملګري خفه کېږه مه ته ځه او مونږ به پې صلاح وکړو نبي علیه السلام له زه درځم. دې خوار دقسې خفه را روان شو. زه کې وایي چې ما خو همدغه وی که نه چې ما سره څوک په یو جام اوبه نسکي، ډوډۍ ته څوک نه کیني، لاس څوک نه راکوي، نو ما سره لور به څوک څنګه راکړي. دی روان شو. چې روان شو هغه جینۍ د دې مور و پلار خبرې واورېدې. مور ته وایي مورې څه چل شوی دی؟ وایي دا بچې تا دپاره نبي علیه السلام یو رشته رالېږلی دی، یو خاوند یې درته انتخاب کړی دی. مونږ ورته ویلي. نو وی بیا وی هغه مونږ واپس کړو. مورې ولې مو واپس کړو؟ وی لورې هغه دا که تا ولید نو سته ژوند نشي تېرولی ورسره. غریبي خو یې په خپل ځای ده، هغه په خپل کار کوي، خو ظاهر ډول ډالې برابر نه دی او داسې پوزر او داسې شونډې دی او داسې سترګې دی او داسې مخ دی او ته ګزاره ورسره نه شې کولی. وی مورې رالېږلې چا دی؟ وی نبي کریم صلی الله علیه وسلم هغې رالېږلې دی. وی ښه نبي علیه السلام رالېږلې تاسو واپس کړ. هله شابه هله بابا منډه وه او دغه هلک فورا را واپس کا، فورا یې واپس کړه چې نبي علیه السلام ته ونه رسېږي. زما د قسم په الله چې پیغمبر علیه السلام د کم خاون انتظام ماله کړی دی هغه ماله د ډېرو ښکلو خاوندانو نه بهتر دی. شابه شابه ګورې ونه رسي. زه ورسره ژوند تېروم، زه خوشحاله یم. بچې مونږ ستا دپاره وې چې ته ژوند تېری مونږ ولې واپس کړو؟ هغه زر واپس کړه حضرت سعد. وی راځه بس زمونږ لور در سره خوشحاله ده او نبي علیه السلام ته غږ مه کوه، ځه زمونږ لور ستا شو. دی راغې خوشحاله شو. نبی علیہ السلام مبارک ته کېناست. چې کېناست وی څه چل دی وکړه هلکه؟ وی قصه سمه شوه. هغې راضي شو. وی ښه مهر به ورکوې. د الله رسوله مهر څه ته وایي؟ وایي ښځه کې او مهرونه نه ورکوې، مهر نه پېژنې. وی صاحب څه ته وایي؟ وی څه شی به ورکوې، جامې یا بل څیز ښځې دپاره چې سړی کوم څه ورکوي هغه مهر به ورکوې. وی صاحب زما خو دغه یو لنګ دی، کمیس میم نشته، دغه یو لنګ مې دی. نو دا لنګ که تا چولې هغې له څه ورکوې او که هغې له ورکوې ته به بربند ګرځې. نورو وې سم نشته. کور کم دی، کور نشته، پټې نشته، پیسه نشته، کاسه نشته، کمیس نشته، سپلی نشته، ټوپی پټکې هم نشته. رسول الله مبارک ورته وفرمایل داسې وکړه لاړ شه حضرت عثمان ته 200 درهم بدر کی ما ورته یاد. حضرت علی ته لاړ شه 200 درهم بدر کی او عبدالرحمن ابن عوف ته لاړ شه 200 درهم باغ در کی. دا راوړه شام. لاړ 200 هغې ورکړه 600 درهم یې راوړه. چې راویړل یو صحابي سره 2 کوره و. نبی علیه السلام مبارک اواز وکړه دې خوا راشه. وی تاسو کوره دي؟ وی حضرت 2. وی یو دله ورکړه. وی ورمې 600 روپۍ م ورته جمع شوې او کورم ورسره وشو. وی زه لاړ شه په دې 600 روپۍ باندې ښځې له هم څه جامې مامې واخله، ځان له هم څه جامې واخله او کور له څه لوښې او څه کټوۍ او سمسۍ او څه کیبې مکیبې قصه پیسه برابر کا او زه انشاءالله زه درته د واده بندوبست کوم. د سړي کار وشو، خوشحاله شو. لاړ بازار ته رڼو. چې بازار ته لاړه نو د هغه 600 درهمو نه 300 ځان له کړې او یو پلو پورې وتړلی او په 300 لګیا دی ځان له او خپلې بیبي له جامې اخلي او د کور سامان مامان اخلي دکان ته وخت. دې کې یو اواز واورېد، یو منادي دی اواز کوي. اوس خو نن سبا خلک په دې لوډ سپیکر کې چغې وایي. دا شی خو هغه زمانه کې نو ډول بیا ډبه اواز به یې کو.
یو سړی دی هغه ډول ډبی او आवाज کوي خدای مو بخیا اعلان وره. اعلان دا دی چې نبی علیہ السلام مبارک سره د صحابه فلان کی طرف ته جهاد للا او که څوک خپل سامان لري، خپل توره او خپل نیزه او خپل اس لري، سامان وسره خپلی بیت المال کې سامان نشتا، نو هغه د پیغمبر علیہ السلام سره ځان جهاد ته تیار کی. او چې دا आवाज د وورید نو په هغه دکان کې په دا ودرېد او د आवाज ته متوجه شو. خدای اوس وکم وعدو کم خزه لزان لجامع او سامان واخلم او کده نبی علیہ السلام مبارک سره جهاد تلل. اوس بس کی دوباره غسړی आवाज کې خو بازار کې روان دی، आवाज کوي خلک راغونډي، مجاهدین راغونډي. د دوباره आवाज وورید چې دوباره आवाज وورید نو دکان نه لګون راخته شو او په دې سوچ کې شو چې الله اوس التلال شو مثلا نبی علیہ السلام غصه نشي چې ما خو د واده بندوبست درته وکړ، پیسې مې درته راغونډې کړې، د کور انتظام مې درله وکړ او ته دلته رالې او که نه داسې نه کوم نو نبی علیہ السلام به د تورو په شرنګارو کې ولاړي او زه به خپلې ښځې سره پروت یم، زه به کور کې خپلې خوشحالۍ کوم او نبی علیہ السلام به دشمن د غشو او د تورو منځ کې ولاړي. دا کوم ځای کې درېیم आवाज یې واورېد چې درېیم आवाز یې واورېد به دکان نه راکوش او لاړ بل مارکیټ ته بل بازار ته او فوراً یې هلته ځان له زغره واغېسته، د جهاد سامان یې واغېست په هغه پیسو، توره یې واغېسته او اس یې واغېسته او یو نقاب یې واغېسته چې دا مخ پې وتړي، دا صرف سترګې ښکاري باقي پټ شو، څوک مې ونه پېژني. واده پاتې شو. ګوره اخ غریب دومره پریشان و د واده متعلق او چې دلته د نبی علیہ السلام خبره واورېدله، د هغه د جهاد شرکت یې واورېده، نو بیا اغار څه پاتې شو نیغ میدان جنگ ته لاړ. پس سب دې مونږ څه وکړل؟ مونږ مدرسې ته هغه بچي لیږو چې هغه معذوری. داسې ده که نه ده چې کم مونږ یو ځل مدرسې ته چا یو ماشوم راوسته وی دا مې دین ته وقف که راغې خوشحاله مې کاکا دین ته دې وقف که و یو خدای اولاد را کړی دی، بچی را کړی دی، دا یو پکې تاسو ته دین ته د الله دی دین ته وقف دی چې ما را نږدې که په سترګو باندې معذور و. مې کاکا دا خو په سترګو معذوره دی و یو بس خدای پیدا کړی دی، نو نیم لیونی یم خولې نه یې لاړې بېدلې، نیم لیونی و خولې یې لاړې بېدلې او په سترګو باندې معذور و. مې با کاکا خدای ته خشې وبخه، دا کور ته بوځه او کور کې ولا خدمت کوه او چې کوم د پسترګو روغ بچی دی او خدمت کولی شي او عقلمند دی ارا ولا دین ته وقف کا د در ډوډۍ نه ځان خلاصېد مدرسې ته راوړ. مونږ هم در ماشومان نه یو، مونږ سره چل ولکې ښه دي، دا هم ښه خبره ده. زمونږ په کلي کې مونږ د باچا خان د کلي یو که نه، عوامي نیشنل پارټۍ چې کوم مشر یو وخت کې باغي دا ناره لګوله وی باچا خانه وی که د نارینهو نه ناپوره شو نو په جنکو به دې ګټم، دا ناره به لګوله. مونږ وایو زه خیر دی که زمونږ دا دین د روغو نه ناپوره شو نو پړندو به وګټو، دا هم ښه خبره ده. کم معذوره اسې تاسو پې سوچ وکئ کم معذوره چې د قرآن حافظ نه که نه استاسو په دا سواړی او په دې بل بازار کې ګرځي سوال کوي که نه کوي؟ یو نه سوال کوي کونټی ورسره بل نه سوال کوي او چې کم معذوره قرآن یاد که قرآن او حافظ د قرآن حکیم شو راشه د هغه قدر وګوره زمونږ نه زیات قدر. دا ماشومان حافظان شاګردان ته مخکې وروسته زغلي که دې پاسې او دسماتې لدي دا لږ غصنا کمي دا معذوره زمونږ حافظ بشیر د کونټی نه دی خدای ساته دا لږ غصنا کمي نو دا معذوره چې بیا صاحبه دا ماشومان بچي څوک ته مخکې منډې وي څوک ته دومره پروټوکول ورته حاصلي چې ګورنر تان دومره نه چې دې پاسې حافظ صاحب څه پکار لوټه پکار ده لوټه پکار څه شی پکار دی ازادان نخوار نی خبر او دی ورتار سره غلولي دا د قرآن برکت دی. او دا څنګه د رسول الله سره مینه ده، دا څنګه د الله سره مینه ده. نه دی دکان بند کړ، نه دی ګرمۍ کې جومات ته قدم را واغېسته، نه دی د خپل پټي هغه چاري او کوداله پرېښوده، نه دی خپل سوزکي یا ګاډې غاړې ته ودرو چې جومات کې مونځ به وکړم ولې نبي علیه السلام او الله پې خوشحالېږي. دا خو هسې ګپ شپ دی. مینه دې ته وایي لکه د حضرت سعد رضی الله عنه په زړه کې چې وه. الله دې داسې مینه زموږ وروڼو نصیبه کړي.
نو پاغي سامان واغشت غ نقاب باندې دا مخ ته صرف سترګې ښکاری پاسور شو لړ میدان جنگ ورسه واده او خزار څه پدې پاتې چې لار بهادر او دلیر اصل کې د عشق او د مینې پنیت دی وته دی نو صاحب د دشمن په دامیاس کې ورننه ور او په دیاس باندې سور دی داسې پرې وسته کنه د دنیا کافرې مردار کړ خو صحابه پیژنې چې دا څوک دی ولی چې هغه مخ تړلې صرف سترګې ښکاری نه سر ښکاری نه مخ ښکاری نه شونډې ښکاری صرف سترګې ښکاری یو دی یو نه تپوس کی دا سړی څوک دی بل نه تپوس کی دا سړی څوک دی بل نه تپوس کی دا سړی څوک دی حضرت علی صاحب رضی الله عنه پیغمبر علیه السلام مبارک ته ورغی وی دا الله رسوله یو سړی راغلی دی خو ناشنا بهادر دی د دنیا کافر مردار کړ دومره فائدہ مونږ له پدې جنگ کې چانه راکړل کده چې راکړه وی څوک دی وی صاحب چې ته نو مسلم معلومیږي نبی مسلمان دې کومه څوک نه پیژنو وی کم دی وی صاحب هغه مخامخ اس باندې چې سور دقه دی تور وسره دا او په کافر پسې اس غلی وی هغه اس چې غلی کنه دغه سړی دی نو د چې دا تور چې تکړه ده کنه او په دې اس منډه وین دا صادره دی لستونه لا صادره دی لاس نه پریوته دا الله سي دا ذکر شوی دی نو نبی عليه السلام مبارک او غلاس اولي چې دا خو هغه تور لاس دی هغه دانو ولا داغونو ولا لاس دی بس فورا وی اظنه سعدا ګمان کوم دا هغه سعد دی دغه نیکبخت هغه د واده تنظیم جوړ پرې خېده او جهاد لراغلی دی ورشه تاسو ته که ساعت خونه حضرت علی رضی الله عنه ورمن نکړي چې ورغه الکه نبی علیہ السلام درنه تاسو کوي ته ساعت خونه نو د سره خو یو هغه ساعت راغه وی د الله رسول همغه دی هغه ساعت دی هغه سه پرې خودل او راغلی دی میدان جنگ کې جنگيږي اوس نبی علیہ السلام په تماشا دی ورته خوشالم دی دګری یو کافر سره په پردونه ا کافر په زور او شو داسه ولا وو دی اسال تفریوت او دی خوار دی بل طرف تفریوت ا کافر پر هغه په دې هم په تور غزارو کو کیسنګه غزارو په دې زخمی کې پریوت ولمکه تاسو یقینو کې نبی علیہ السلام مبارک په خپل را منډه کړی حال ته ولار دی تماشا کوي په خپل را منډه کړی او چراغ دې اوس دی وینو کې داسې دا چول پول پروت دی ویني په پاسه پرتی دی په خاورو کې پروت دی رسول الله مبارک زر روچت کو دی خپل غیګه پورې کلک دغه سیونه و او چې غیګه پورې ونه و نو خپل صادر را واغشته او پاغه صادر ته خورې سندي نبی رسول الله مبارک خپل صادر ته خورې او غوینه پاکي او دې سینې ته ځان تر په وسکو او دې هغه وخت کې نبی رسول الله ته مخ کې وې دا الله رسوله جنت په ما ځان ته پریدي الله به ځان ته پریدي او د جنت حوري به ما ځان ته پریدي هغه وخت دنیا کې خو ما نه خلق نفرت کوي ما الله او جنت او حوري به ځان ته پریدي نبی علیہ السلام مبارک ورته قسم خوري وی زما د په هغه ذات قسم چې زما ساده چا په اختیار کې دا د قیامت پر ورځ د الله په دربار کې به تعالی زګوي کوم جنت پر امزان ته پریدي الله ته به نږدې شو د جنت حوري به امزان ته پریدي دا خبره چې وکړه او د سینې پورې ځان ته پیوسته دارونو د مینې نه خلک وره یا خو داسې حالو چې ډوډۍ وسره یو ځای نه خوړه چا د په جام باندې وبنس کړي یا چې د نبی علیہ السلام محبت کې ځان راوست نو چې کم وخت ساخیږي د رسول الله مبارک په غیږ کې ساخیږي دې نه لوی منقبت رونو بل شته دی نشته دا د انسان لپاره ډېر لوی منقبت دی ډېر لوی د انسان لپاره کمال او د انسان لپاره په دنیا کې ډېر لوی عزت دی چې دا خبره وکړه د نبی علیہ السلام مبارک او خندل دغه نه پس یې جړل او یو خندل او مخې بل خواواړو او دی غریب نساده نبی علیہ السلام په غیږ کې وته صحابه ته आवाज کوي دی خورا شرارور مچت کې صحابه را له دی اوچت شهید شو غریب چې اوچت کو نو بیا پیرستو د نبی علیہ السلام نه چاته پوسو کو وې سه تاسو خو جلل وې د دې غریب په به کسه مې جلل او بیا او خندل او مخم بل طرف ته واړو دا ولی وای چې ما کله قسم وخوړ چې او زما د قسم چې جنت او الله د جنت حوري بریدان ته پریدي دا مې قسم وخوړ وای الله زما قسم رښتونی کو یو خشته حوره مې ولید د جنت او د جنت په یو جام کې د حوض کوثر او بر اغشته ودل رازغلولې د حوض کوثر او بیر اغشته ودل رازغلولې نو وی خوشاله شوم او مې خندل چې الله
شکر دی چې په دنیا کې د ځنکدن په دا وخت کې د ده وخول او زما دا قسم دې رښتونی کړ او مخ مې ځکه واړو چې د هغه حورې نه ماته حیا راغله. رونو هر څیز چې د الله تابعداري کوي په مینه به کوي چې مینه دې ورسره پیدا شي. د رسول الله مبارک تابعداري چې کوي په محبت به کوي چې چا سره دې مینه هغه ته به ځان ډېر نږدې کوي. ګوره دوه کسان چې یو بل سره تعلقي دوه په کلو کې یو بل سره د هلکانو یو بل سره تعلقي دا تعلق پسې یو بل سره مینه کوي. یا یو مقتدي وي د خپل امام نه خوځي یا یو بل عام سړی وي او د خپل کلی د امام سره او د عالم سره هر وخت ناستي دا ولې خو محبت او مینه یې ورسره کوي. چې ورته وایي مولانا صاحب راځه لکه مونځ کو دی ورسره پاسي زه ورشه اودس وکړه دی ورسره پاسي زه چې هغه جنازې ته لاړ شو دی ورسره پاسي چې څه وایي دی باندې بنیاد د تابعدارۍ د الله او د رسول دا په محبت او په مینه ده. نبی کریم صلی الله علیه وسلم چې کله مدینه شریفه ته هجرت وکړ نو په قبا کې 14 ورځې یا 14 ورځې تقریبا تېرې کړې. د مدینه شریفه بلایي علاقه ده. نو هلته یو جومات جوړ کړ مسجد قبا ورته وایي. بیا د هغې نه را روانو مدینې شریفې ته نو خلق ورته استقبال ته یو طرف ته ولاړ دی او بل طرف ته ولاړ دی او دا ماشومان بچی طلع البدر علینا من ثنیات الوداع وجب الشکر علینا ما دعا لله داعی دا ورته ولاړ دی او په دې کوټو دا زنانه ورته ولاړ دی چې یاره دا نبی علیه السلام ووینو چې دا څنګه دی نو دی په دې لاره را روان دی په اوښه باندې سور دی یو برخوردار دی لک نوجوان لک هغه لک چې کم نوجوان دی هغه د نبی علیه السلام د دې اوښې نه کله یو خوا تاوي کله بل خوا تاوي. نبی علیه السلام مبارک ورته آواز ورکړ دی خوا راشه نه وی بس بالغ دی رکوټی لک دی وی بچې څه کوې وی بس تا نه خوا وشه تاویږم را تاویږم نو طلحه نوم یې طلحه ابن برا رضی الله عنه یو حدیث چې صرف نقل دی یو حدیث مشکات شریف کې شته. وی برخورداره څه کوې وی بس تا ته نیغ نیغ ګورم نو وی ما نه ولې تاویږې را تاویږې وی احبک یا رسول الله د الله رسول ډېر زیات مې خوښې. په دقه ورځې بس ملاقات وشو ښه دې نه مخکې ملاقات نه شوې. وی ښه ما سره دې مینه ده وی او وی چې ګوره ما سره دې مینې خو زما خبره به منې که نه وی حکم کوه صاحب وی لاړ شه پلار دې ملک او سر ته پرې کماله راوړه اوس به د مینې پته ولګي ورشه پلار دې ملکه سر پرې کماله راوړه وی صاحب دا خو ډېره وړه خبره ده دلته صاحب لږ ودرېږئ په منډه د خپل پلار سر دله راوړم او قبایلي خلکو نو تورې به ورسره وې تیکې نه توره ویستل او منډه یې کړې چې منډه یې کړې نبي علیه السلام ول اواز وکړې دې خوا راشه طلحه دې خوا راشه مونږ په چا پلاران نه وجنو ښه د پلار خو به عزت کې قدر به کې دا مې ته کتې چې سته واقعي په دې خپله مینه کې رښتونی او که نه چې نبی علیه السلام مبارک جومات ته لاړ مسجد نبوي ته نو چا نه تپوس وکړ یاره په دې لار کې یو هلک را سره میلاو شوی طلحه نوم یې او ډېر تابعدار غوندې هلک معلومېدا نشته بیا مې ونه لیده صحابه ورته ویل صاحب هغه بیمار دی وی دی چې تپوس دی لاړ شو رسول الله مبارک سره د ملګرو تپوس ته لاړ هغه هم دغه بالایي عوالي ورته وایي د قبا سره خوا کې په دغه علاقو کې اوسېده چې ورغې نبی علیه السلام مبارک کور ته ورننوت په کټ کې بستره باندې پروت دی نو ډېر زیات یې وژړل نبی علیه السلام او رسول الله مبارک هم سترګو نه اوښکې وبهېدې وی د الله رسوله داسې معلومیږي لکه چې دا د ما خیري بیماري و مرم وی بچې مه جاړه الله به دې جوړ کړي وی نه رغېږم نه الله رسوله خو جاړم هم په مرګ نه مرګ په انسان له خامخا راځي په دې جاړم چې زه کله مسلمان شوم او ته مې ولیدې نو تا سره مې ډېره زیاته مینه پیدا شو زړه کې مې دا فیصله وکړه چې زه به د خپل پیغمبر نه خوځم دا به په جومات کې هم زه خدمت کوم دا به په سفر کې هم زه خدمت کوم دله به اوبه هم راوړم او زه به ستا خدمت کوم بار او دننه حضر او سفر کې تا له به نه جدا کېږم نو په دې خفین دا ارمان پړه وړمه چې هغه زما کم په زړه کې ارمانونو امې ترسره نه شو دغه یو نظر مې ولیدی نو څه خدمت مې ستا ونه کړی شو ګوره هلک دی خو په زړه کې او په دماغو کې سوچ پروت دی د نبي علیه السلام سره محبت او مینه نبی علیه السلام مبارک تسلي ورکړه او بهر راووته
چې روت نو وارثانو ته وایي چې داسې معلومیږي چې لکه دا طلحه وفات کېږي د بیماری کې، اندازه داسې ده، بیماری سخته نه. نو چې دې کله وفات شي نو ما به راغواړی زه به په جنازه کوم. دا لږ پوه شو، تپوس یې وکړه هغه خپلو رشته دارانو نه، وی نبي علیه السلام څه فرمایل؟ وی څه نه دي ویلي؟ وی نه زه پوه شوم که نه. څه ووې؟ وی نه داسې څه خاص خبره نشته، دنې خبره پټوله. وی ګورئ زه یو خبره درته کوم، که زه مړ شم زما جنازې له به نبي علیه السلام نه راغواړی، نه به راغواړی. هغې ورته حیران شو، ولې؟ وی په لاره د یهودو کورونه دي، یهودیان دي په دا لاره کې، هسې نه چې زما جنازې له راځي یا واپس ځي یهودیان ضرر ورته ونه رسوي. دې ته مینه وه. حالانکه رسول الله مبارک فرمایي وی چې زه چا جنازه وکړم زما په جنازه الله له په قبر کې دغه انسان له الله پاک رڼا پیدا کوي. او زمونږ د وطن دا یو طریقه ده، خلک ښکلی عالم او نیک سړی راغواړي چې زما جنازه دې وکړي، داسې ده که نه ده؟ او چې نبي علیه السلام غوندې شخصیت جمدی وي نو په بل چا څوک چې د جنازې کوي. زړه غواړي چې زما جنازه دا د نبي علیه السلام وکړي، او د ده مینه دومره ده خیر دی زما جنازه دې ونه کړي، خو هسې نه چې په لاره پتلو کې او په راتلو کې چې یهودیان ورته تکلیف ونه رسوي، دشمن ورته ضرر ونه رسوي. نبی علیه السلام مبارک لاړو دی وفات شو. چې وفات شو وارثانو یې نبی علیه السلام خبر نه کړو، جنازې پرې وکړه. سار وختي نبی علیه السلام تپوس وکړو یاره د هغه طلحه نه خبر یې که نه چې څنګه شو؟ وی صاحب هغه خو بېګا وفات شوی دی. وی جنازه وی مونږ د شپې کړې ده، تاسو ته ما نه وي چې ما به خبره جنازه وپېزه کوم، ما سره ډېر محبت و. وی حضرت تاسو خو فرمایلي وو، خو هغه وصیت کړی چې نبي علیه السلام ته خبر مه ورکوئ، هسې نه تلو راتلو کې چېرته دشمن یهودي ورته نقصان ونه رسوي. نو مونږ ځکه هغه دفن کو، شپه م وه، وی ځای چې ځو دې په قبر جنازه کوم. صحابه ځان سره واغېشتل او په قبر یې جنازه وکړه. اخري ولي نبي علیه السلام دی، بادشاه مو قبر ته ودرېده او یو دعا په جنازه کې دی الف له وغوښته. قسم دی د نبي علیه السلام ټولې دعاګانې ډېرې مزېدارې او ښایسته دي چې څومره یې کړي دي، ډېرې ښایسته سوتره مزېدارې او د فایدې دعاګانې. خو چې دا دعا زما ذهن ته کله را مخکې شي نو زما په زړه کې د دې نه ښایسته او بهتره دعا چې ته بل د چا لپاره نه ده راغلې. داسې دعا یې وله وغوښته چې څنګه په قبر ودرېده او د اخري تکبیر کې دا دعا کوله نو رسول الله مبارک وفرمایل وی اللهم الق طلحه، اللهم الق طلحه بحيث تضحك إليه وهو يضحك إليك، بحيث تضحك إليه وهو يضحك إليك. یا الله دې طلحه سره یو ملاقات وکړه، تو سره ملاقات وکړه، خو داسې ملاقات چې ته ده ته خاندې او دې تا ته خاندي. الله داسې ملاقات ورسره وکړه چې دواړه یو بل ته وخاندې. وایه دومره د مینې ښایسته دعا بله شته؟ د الله خندا څه ده؟ تعبیر ته مونږ نشو کولی، مونږ خو دا د الله رضا ده، د الله خندا، د الله خوشحالي ده. اوس په دې کیف یو الله خبر دی، په دې کیف چې الله بنده ته خاندي او بنده الله ته خاندي یو الله خبر دی، یو رسول الله مبارک خبر دی. په دغه کیفیت مونږ نه یو خبر. وی داسې ملاقات ورسره وکړه چې ته ده ته خاندي او دې تا ته خاندي. دا ولې رونو په قبر ورته جنازه کوي او داسې ښایسته دعا، دا د هغه د مینې د وجې نه ګورې، د محبت د وجې. نو رونو الله سره به مینه کې نو مدرسې ته به راځې بیا، او که الله سره دې مینه نه نو به قرآن له ګوتې یوړی شي نو مدرسې ته راشي. د الله د رسول سره به دې مینه نو د هغه کتاب به لاس کې رانیسي، او که هغه سره دې مینه نه بیا هېڅ هم نشته. یو صحابي راغی نبي علیه السلام ته مته ستا قیامت به کړې؟ رسول الله مبارک ورته فرمایي وی ما عادت لها، څه تیاری دی وله کړې؟ تیاری دې کړې؟ د قیامت تپوس کې ځان تیار کړی دی ورته؟ او ورته وی نه د الله رسوله ما خو څه نه ډېر منځونه کړي دي، هغه فرضي خو خامخا سړی کوي خو نفلي، نه مې څه ډېرې صدقې کړي دي او نه مې ډېرې روجې نیولې دي او نه مې نور څه داسې نفلي دغه کړي دي. نو بیا څنګه قیامت تپوس کوي؟ ولکني احب الله ورسوله، صرف یو څیز مې زړه کې دی چې الله او رسول سره مې مینه شته. رسول الله مبارک وفرمایل المرء مع من احب، سړی به قیامت کې هغه چا سره چې په دنیا کې چا سره مینه وي. دا د چا وینا ده رونو؟ جواب راکې؟ نه نه پوره جواب مې ونه دی. د چا جواب وینا ده او څه وینا ده؟ المرء مع من احب. دا الفاظ دغه ما سره وایي المرء مع من احب،
چې انسان به په قیامت کې هغه چا سره چې په دنیا کې چا سره مینه د چا د بوش سره مینه ده، د چا د امریکای سره مینه ده، د چا د يهوديانو صفاتونه کوي، څوک د هندوانو صفاتونه کوي، هغې سره مینه ده، او څوک په پاکستان کې د هغې د جنټانو سره مینه کوي. او زمونږ مینه د چا سره ده؟ د الله او د رسول سره ده. ټول چې ناست یې ټول ملګرو ته وایم ولې جومات ته راغلی یې، مدرسې ته راغلی یې، د قرآن خوشحالۍ له راغلی یې، د دغه ماشومانو بچو حافظانو خوشحالۍ له راغلی یې، نو دا د دې خبرې نښه ده چې انشاءالله مینه به مو د چا سره وي؟ نه دا وروسته ملګري یا خو زه نه اورم او یا دوی غږ نه کوي. چا سره به مینه وي؟ لاس اوچت کړئ چې چا الله او رسول سره مینه وي. جزاک الله. د الله او رسول سره مینه رونو، د الله او رسول سره مینه څه ته وایي؟ یو تابعداري د الله او د رسول کې نمبر 1. دویم د الله او د رسول چې کم وارثان دي هغې سره به بیا مینه کوي. د چا چې یو پلار سره مینه وي، د هغه زوی سره مینه که نه، د هغه نوسي سره مینه که نه، د هغه کلي سره مینه وي، د هغه د کلي هغه سپو سره مینه وي. ایو شاعر وایي لقد امر على الديار ديار ليلى، وی د لیلا په کورونو او په کوڅو کې چکر لګوم، نو چې چکر لګوم نو اقبل ذل جدار و ذل جدار، کله دغه دیوال ښکلوم او کله دغه دیوال ښکلوم، دیوالونه ښکلوم. وما حب الديار شغفنا قلبي ولكن حب من سكن الديار، وی دې کورونو سره مې مینه نشته چې دا دیوالونه ښکلوم، هغه چا سره مې مینه ده چې څوک په دې کلي او دیوالونو کې ګرځېدلی دی. او حاجی محمد امین صاحب خبره تاسو ونه ریدله؟ زړګي سترګې لګوه د قدم لاره نه ده، حضرت پیښې قدمونه دومره خواره نه ده، دا خو د سترګو د قدم د لګولو ځای دی، په سترګې د دې په ځای باندې ولګوه. مینه محبت چې د چا سره پیدا شو، دا غزوی سره به دې مینه وي، د هغه اولاد سره به دې مینه وي، د هغه کلي سره به دې مینه وي. حضرت شیخ الهند صاحب رحمه الله، مولانا محمود الحسن شیخ الهند صاحب زمونږ یو ډېر لوی هستي تېره شوې، نوم به تاسو ټولو تقریبا اورېدلي. دا څومره مدرسې چې تاسو نن په دې پاکستان کې وینئ او په هندوستان کې وینئ، او دا څومره علما وینئ، او دا څومره نیکان خلک او دا تبلیغ والا حضرات او مجاهدین، دا ټول د هغه د دغه لوښي نه وتلي خلک دي. دا مجاهدین ټول د هغه د شاګردان دي. د جهاد دا فلسفه او تصور هغه په د هندو پاک کې ښودی. دا تبلیغي جماعت مولانا الیاس صاحب رحمت الله علیه، خدای خبر چې قبر کې به کم مقام وي، دا د هغه شاګرد دی. او دا د مدرسو استادان او دا مفتیان، مفتی کفایت الله صاحب، مولانا حسین احمد مدنی رحمه الله، دا ټول د هغه شاګردان دي. د دارالعلوم دیوبند لومبی شاګرد د دارالعلوم دیوبند مدینه شریفه ته تللی. نو مدینه شریفه کې اوسېده، نو هلته کې د حاجیان اوس خو جدا زمانه راغه، جدا زمانه وه، نو دی وی چې مونږ به ډوډۍ کله وخوړله او دا پوټي موټي به پاتې شو، نو د کړکۍ نه به مو بهر یو غاړې ته وغورځول، زیاتي ترکاري زیاتي پوټي یو غاړې ته. نو دا پیشوګان راځي هم چې خلک وغورځي، پیشوګان راځي خوري. وی ورځ مې نظر شو، ډېر خشتره کوټې ماشوم دی، نابالغه پوټی نه، ډېر خوبصورته. وی په هغه مې نظر شو، وی هغه راځي او زولی ورسره ده او دا پوټي راغونډی، دا واړه پوټي چې دا جانې د کړکو نه بار غورځوي، وی دا راغونډی او زولی کیچي. وی ما چېرې دا په دې پوټو څه کوي؟ وی ما یې تپوس وکړه چې بچي په دې څه کوي؟ وی دا کور ته وړم. وی ما چې کور پې څه کوي؟ وی چې دا خورو که نه؟ وی زړه مې ودرېد. وی ما چې ولې ستاسو؟ وی چې نه د ما پلار مړ دی او مور مې ده او مونږ ډېر باپرده کور کې یو او زمونږ نور څوک نشته، ټول یې زما نه نور ماشومان یتیمانانې خویندې مې دي او ورونه مې دي، نو د کاروبار مې څوک شته نه او مور هم باپرده بار خدمت کولی نه شي، نو زه په دغه کړکو ګرځم او دا پوټي راغونډوم او دا وړم دا اوبو کې خوشته او دا خورو. وی مې بچي یې د کوم ځای؟ وی ما ته وی الحمدلله د مدینې شریفې. بچی له بهر نه راغلی یې؟ ځکه هلته خو ډېر خلک د یو ملک او بل ملک نه تللي دي اوسېږي. وی ما ته وی نه الحمدلله من سکان المدینه، د مدینې شریفې ساکنان یو او من ولد الانصار، د انصارو په اولاد کې یم. وی زړه مې درد وکړه، درد. دا وګوره دا سعودي اوس ګورې مالدار شو، دا تیل میل او دا قصې پیسې چې پیدا شو، مخکې دا دومره مالدار نو، غریبانان خلک وو.
د پاکستان به زمونږ بابا چې حج لتلو په 1954 کې د حاجي محمد امین صاحب سره شریک هغه به 1 روپۍ چې به مونږ ورکړه 3 ریاله به راته راکول او ډېره زیاته غریبي به وي معلمان بدل تر راتلل ځان ته به جان کتل بهر کې ډېر زړه مې درد وکړ ډېر زیات مې زړه درد وکړ چې دا ګوره د مدینه شریفې باشنده او د انصار اولاد کې دی بیا او دغه حالت دی وایي ما ورته چې بچي یو خبره درته کوم زه د هندوستان یم هلته یو لویه مدرسه ده دارالعلوم دیوبند هغې کې استاد یم او که د خوښۍ بچې ځان سره به دې بوځم هندوستان ته علم به در باندې وکړم عالم به شي الله به دنه ښکلی عالم جوړ کړي ډوډۍ انتظام به دې هم پمئ جامې به دې هم پمئ او داسې به ساتم لکه د خپل بچي په شان دی مور سره صلاح او قضا دلته ضایع کېږي بچې او ما ورته ووایي چې په پلانکې ورځ به موږ ځو ښه بیا راشه وایي دا ماشوم لاړه وایي په کومه ورځ باندې چې موږ تلو نو دا هلک راغی وایي موږ هغه د وداع هغه اخري د رخصتۍ سلام وکړ نو چې د هغه سلام سړی وکړي او داسې مخامخ باب البقي باندې وځي نو بیا د سړي زړه نه کېږي د مدینې شریفې نه نو واقعي جاري خلک ځکه بیا د جون څه پته لګي چې ځکه نه دي وایي داسې باغ ته ووتم او هغه شین ګمبد ته مې کتل مخامخ او جړل مې وایي دا هلک راغی دا ماشوم وایي ما ته وایي چې بچې ما ورته وایي چې بچې مشوره دې وکړه مور سره وایي او کاکاجي مشوره مې وکړه څه وایي مور دې درته وایي مور مې ډېره خوشحاله شوه وایي ما ته وایي چې بلکل ورسره لاړ شه عالم به دنه جوړ شي او که عالم دنه جوړم نه شي نو زه بچې ستا د یو کس د ډوډۍ نه خو به خلاصه شم که بوج را باندې ډېر نور مې دې زړه درد وکړ نو چې نه بچې الله به دنه ښکلی عالم جوړوي او زه به د خپل زوی ځان سره ساتم بس بچې زه لاړم خپل بلډینګ ته او زه مور له دا د ما پته او یو سا او پلانکي ټیم راځه چې ځو او بلکل مور دې مطمئنه که وایي چې داسې روان شم وایي ما ته وایي چې کاکاجي لږ ودرېږه دی ودرېدم وایي ما ته وایي وی جړل چې ته ما کوم وطن ته بوځې هندوستان ته نو یې ګمبت مبارک ته یې ګوته ونیوله چې دالته شته دالته شته وایي بس زه خو پوه شم چې دا خو ماشوم دی خو دا خو د نبي علیه السلام د محبت په تیغ سوری دی دا خو عجیبه ماشوم دی وایي زه پوه شم وایي ما ورته چې بچې که دا هلته وې دلته مونږ څه کول خو دا هلته نشته مونږ دلته راځو وایي کاکاجي خفه کېږه ما که ملا شم او که ملا نه شم او کار سره نه جوړ شو خو دا ګمبد پرېښودل دې ته تیار نه یم د کوټې بچي نو قسم دی چې د رسول الله مبارک سره دې مینه یي که نه مینه د هغه کلي سره به دې مینه یي حاجي صاحب رحمت الله علیه چېرته په یو نعت کې مدینه لفظ نه دی ویلی مدینه منوره مدینه منوره وګورئ د هغې نعتونه که مدینه منوره نشته مدینه نشته مدینه منوره مدینه شریفه د عزت پتاک به نوم اخلي د یو سړي خو خپل نوم یې خلک خو دا نه وایي چې او طاهره نه طاهر کاکا چې مشر دی طاهر ماما چې مشر دی یا ستا مولوي صاحب دی نو ته خو دا آواز نه ورکوې او فلان کی خو بې ادبي ده که ستا نه کشر مې دا نوم ورته نه اخلي نه په عزت حضرت مولانا عبدالحلیم صاحب دامت برکاتهم زیده مجدهم په عزت به نوم اخلي په قدر نو وروڼو چې د نبي علیه السلام سره مینه ده د هغه کلي سره به مینه وي که نه جواب راکوئ او د هغه خاورو سره به مینه وي که به نه د هغه احادیثو دین شریعت سره به مینه وي که به نه د هغې وارثانو سره به مینه وي که به نه جواب راکوئ که نه ایبا د هغه وارثان څوک دي دغه مولیان او طالبان نو المرء مع من احبه چې دې علما او طالبانو سره د مینه محبت پیدا شو نو په قیامت کې به هم دې سره ملګري او که ته مینه مې شته او ګاډي ته وخته او ملا صاحب در وخته هم ګاډي ته وخته او تا په سر صدر واچو سر دې ښکته کړي چې که دته ګورم خو سیټ پرېښودل غواړي دا خو مینه نه شوه که نه مینه خو دې ته وایي چې مولانا صاحب هله شا به دلته کښېنه په هغه خپل سیټ یې کښېنئ او کرۍ هم د هغه ورکړي او لاس دې ونیسي او بیا کوز هم کړي او بیا دغه مخکې بازار کې مولانا صاحب شربت یو ګیلاس در باندې وسکم چای در باندې وسکم یو پیاله دا ستا مینه محبت زما وروڼو مینه او محبت د الله او د رسول سره د الله زمونږ په زړه کې پیدا کړي بیا به مدرسې سره مینئ جومات سره به دې مینئ عالم سره به دې مینئ حافظ سره به دې مینئ طالب سره به دې مینئ اوړه کې به دا سوچي چې مام یو خپل بچی دین ته وقف نو امام مالک رحمت الله علیه دومره محبت و د نبی علیه السلام مبارک سره
چې هغه به احادیث د نبی علیہ السلام لوستل، نو پاکې جامې به اچولې، خوشبو یې پورې کوله، او بیا به راغې او درس کې به کېناست او د نبی علیہ السلام د احادیثو درس پرې کو. نبی علیہ السلام مبارک دعا کوي، اللهم ارحم خلفائی، یا الله زما په خلیفاګانو باندې رحم وکړه. صحابه ته تپوس کوي ومن خلفاؤک یا رسول الله، دا الله رسول استا خلیفاګان څوک دي؟ دا تپوس در نه کو. دې خبره ته متوجه شهرونو خلیفاګان څوک دي؟ نو دیو نه فرمایل چې دا چودران می خلیفاګان دي، دیو نه فرمایل چې دا مالدار می خلیفاګان دي، دیو نه فرمایل چې بادشاہان می خلیفاګان دي، دیو نه فرمایل چې وزیران می خلیفاګان دي، نه، دیو فرمایل الذين يروون احاديثي وسنتي ويعلمونها الناس، چې زما د احادیث څوک خدمت کوي دا زما خلیفاګان دي، دا د نبی رسول الله خلیفاګان او دا متقیان دي. رونو ذالک الكتاب لا ریب فيه هدى للمتقین، بل دی خو هدى للناس راغلی، عام انسان ته هدایت ورکړي، خو چې دا چاته هدایت ورکړه دلته د متقی صفت ورکړه، دا متقی دی. او متقی دا الله په نس بهترین او الله ته نږدې انسان متقی دی. طالبان او مولیان متقیان دي، متقیان د قرآن په هدایت چې څوک رنګ دي دې ته متقی وایي، دا متقین دي. او متقین د الله د مجلس نږدې خلق دي. نو که ځان متقی جوړول غواړي نو یا مولا شه، یا طالب شه، یا خادم شه. څو څیزونه شو؟ نو 3 څیزونه شو، یا مولا شه او یا طالب شه او یا بل څه شي شه، خادم شه. نو ته به چې تاسو پورې خو د مولا او د طالب صفاتو کې د خادم خو دې سو نه وي. نو اخیر یو ټکی درته وایم، نو د مولا او د طالب د خادم یو اخیری رپورټ غونډه ټکی درته وایم. حافظ ابن کثیر رحمت الله علیه یو حدیث نقل کړی په خپل تفسیر کې، اذا قیامت ورځ به الله هم د اهل العلم وبخي چې د جنت او بغیر حساب او بغیر کتاب نه به وبخي، حساب کتاب به سره نه کیږي د جنت ته. نو دې به دا هغه حشر په دا میدان کې ولاړ وي، درس الله به بیا आवाज ورکړي چې ځای کنه جنت ته، دی به ولاړی نه بځي. بیا به الله आवाज ورکړي چې بندگانو ما وبخله او جنت ته ځه. دی وو یا الله کوم دا علم ذکر لري یا موږ دا مدرسو کې سبق ویلې، طالبیم کړي دا یا څه دینداری مو ذکر، دا خو ډیرو خلکو بده کې موږ سره امداد کړي. لکه دې مدرسه کې چې دا ماشومان حافظان شو، نو دا خو محترم چې د پوره پیسې نه راوړي، ډیرو خلکو بولا دا آبادی جوړه کړي. څوک به د بجلی خرچه برداشت کوي، څوک به د اوبو خرچه برداشت کوي، څوک به د استاد تنخواه خرچه برداشت کوي، چا به قرآن شریفونه اغشتي، چا به کتابونه اغشتي، چا د صفونه درې به اغشتي. الله دا خو د ډیرو خلکو موږ سره امداد کړی دی، چې هغه خلکو را سره امداد نه وي کړی، خو موږ طالب او مولا نشو جوړی دی. الله هغه به اوس دلته ولاړ موږ به جنت ته ځو. الله به فرمایي چې هغه خلک چې په دې لار کې تاسو سره امداد کړی دی پیژنې؟ وی اول له پیژنو. وی خچ چا در سره تعاون امداد کړی دی تاسو خادمان دي، هغه یو د مټونی سي غم به حساب به کتاب ځان سره جنت ته بوله. ټول وای الحمدلله. زمارونو یا مولا شه یا طالب شه یا وسره مینه محبت وکاو او خدمتګار جوړ شه. بس دې مدرسو سره امدادونه وکړو، دې سره مینه وکړي. دا علماء او تاریخ کول کې قسم په خدای، قسم مې راته وخور. ممکنن خدای پیژنو دا دې برکت دی، ممکنن رسول الله پیژنو دې برکت دی، نن کوم قیامت پیژنو جنت او دوزخ پیژنو دا دې برکت دی. نن کوم د خور او د لور په منځ کې تمیز کو او د خدای او د لور په منځ کې تمیز کو، دا راته چا خولې وای کنه دی علماء خولې. نن کوم سپی نه خوري، سپی ورشه په چین کې خلک سپی خوري، سپی چیندخه خوري په چین کې، او شمشته خوري او ماران خوري، او چې موږ دغه ګنده پلیتو سيزونو ساتلیو، دا چا موږ ساتلیو؟ دی علماء. دا الله دین خو دې ته رسول دی. نن که زمونږ دا تندې په دا خاورو کې الله ته لګي، دا د چا خولې چې دا تندې په دا خاورو کې الله ته ولګوه؟ دا تا علماء. نو بیا به هم ته دا علماء نه په جدا لاره دی. علماء سره به په هر میدان کې مرګرتیا کوي، کاغه د مدرسې میدان دی، او کاغه د دعوت او تبلیغ میدان دی، او کاغه د جهاد میدان دی، او کاغه د سیاست میدان دی. هر میدان کې بردی لاسونه خولې دي، تلیفه خولې. او کنه ته ورته کاکا مینه مې سره شته، زته دا پیاده راځو زه دې گاډي ته ختم ښه راځه په کچا کچرورو راځه په سوري باندې، دا مینه شو.
هغه خدمت بکې سپلای به ورپسې ګرځې الله بدل په دې جنت درکوي او نیت پدا نه کې ګورې په دې سوچ کوم د دنیا نیت به نه کې چې دې ملا صاحب سره زمینه کوم په دې خیال یاره دې به سبا زما غم خالیل راځي ورسره به ناست نه دا د الله وارث دی د الله د دین وارث دی رونو دا لومبۍ خبره واقعي چې موږ مسلمانان یو دا د چا برکت دی جواب راکوي د الله تعالی که موږ یو مسلمان ملک کې پیدا یو او موږ د الله نوم اخلو د الله د رسول نوم اخلو او الله ته په دې ځمکه سر ایږدو دا د چا فضل دی د الله جواب به راکوئ ښه یو بل سره به خبرې کوو د یو بل نه بس زده کړه کوو موږ لکه دا ښکلی شکل را کړی دی او د ډېرو مسلمانانو په مخ دا ښکلی ویښته وینم او په دې جومات کې موږ ناست یو ډېر خلک دی چې څوک به وی سی آر ته دې وخت کې ناست دی څوک به فلمونه ګوري څوک به ګانې بجانې اوري موږ تاسو د الله کور کې ناست شو د چا بچی به لګی په دې ویڼو کې به خدمت کوي د چا ماشومان بچی به لګی ډیرانونو کې به کار خدمت کوي څوک به لیټرینونه صفا کوي او ستاسو بچی لګیا دي قرآن ته ناست دي او ډیر ماشومان بچی نم چې د جومات کې ناست دي دا د چا فضل او برکت دی د الله مونږ به په دې د رب العالمین ډیره زیاته شکریا ادا کوو یو ځل نه په سلګونو نه په زرګونو نه په لکونو نه په اربونو نه بې شمېره ځله مونږ دا وایو چې الحمدلله نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته بعضې خلک به راغلل په هغه زمانه کې منافقین مو چې په ژبه به هغوی د ایمان دعوه کول او په زړه کې به یې کفر و مخامخ به رالل چا به وی صاحب ما خو مونځ وکړ چا به وی زه خو روژه نیسم اسلام د عمل نوم دی صاحب زه خو لګیم دومره ذکرونه کوم بعضې به پکې کمزوري مسلمانان هم داسې و به مؤمنان خو لومبۍ زمانه و هغه ایمان به په دا زړه کې پوره کلک او راسخ نو هغوی به هم دا خبرې کولې رب العالمین قرآن حکیم کے آیت نازل یمنون علیک ان اسلمو دا اللہ رسول دی پتا احسان راڑی کہ زه منس کوم زه اودس کوم زه روژه نیسم زه ذکر کوم په دې ګرمۍ کې جومات ته راځم قل او آیا ورته دا الله رسوله لا تمنوا علی اسلامکم په ما د خپلې مسلمانۍ احسان مه راړوئ دا مه وایه چې زه تاله منس کوم تاله روژه نیسم تاله ذکر کوم تا خوشحالوم پام کوئ په ما د خپلې مسلمانۍ پرزونه او احسان راوانړوئ بل الله یمن علیکم ان هداکم للایمان ورته دو فرمایا چې الله وی چې زما احسان قبول کې زما پرزونه قبوله کې چې د دنیا د سره او سپین کافر مې پریښي دي او ستا په زړه کې مې د ایمان رڼا اچولې ده ټول وایي الحمدلله مونږ په دې د الله شکر ادا کوو د الله حمد ادا کوو او د الله ډېره شکریا ادا کوو زما او ستا په زړه کې دا واچوله چې خپل بچي راولې مدرسه کې داخل کړي زما او ستا په زړه کې دا واچوله چې راشه مدرسه کې د درس قرآن او د درس حدیث پروګرام دې ورته کینو زما او ستا په زړه کې دا واچوله چې د مدرسې سره امداد وکړو او د مدرسه کې د قرآن یو تقریب دی هغې کې شرکت وکړو دا ټول د الله فضل او د الله کرم دی رو پخوا زمانه کې د دې غلامانو د دې مریانو یو رواجو یو سړي یو وینځه واغشته کور ته یې راوسته هغه وینځه د شپې پاسېده دا چې کومې مالک دی دی وده دی او دا وینځه د شپې پاسېده د الله عبادت یې کو نیمه شپه کې د الله عبادت ډېر خوند کوي الله دې زمونږ او ستاسو نصیب کړي دا ما چې کوم حدیث ولسته نبی علیہ السلام مبارک فرمایي وی دوه قسمه خلق د الله ډېر خوښ دي او نبی علیہ السلام فرمایي زما په امت کې ډېر بهترین خلق دی دوه قسمه خلق یو هغه خلق چې د هغوی په سینه کې د الله قرآن پروت دی او دویم اصحاب اللیل چې د شپې په دا نیمه شپه کې خلقو دي
او دې پاس او په سلګو سلګو خپل رب ته جاړي. داوود د شپې پاسې ده او تهجد کوي، عبادت کوي، مولی اوده دی، مالک اوده دی، قوم اوده دی او دا ویښه ده تهجد کوي، خو چې دا مونځ اخلاص که او د سبا دا رڼا لګي نو دا وینځه الله ته سوال کوي. نو په هغه سوال کې الله ته یو وسیله مخکې کوي. هغه وسیله څه ده؟ وی الله زه ستا په هغه مینه محبت تا نه سوال کوم چې کوم ستا ما سره دی. ما په دې خبره پوهېږې؟ په هغه مینه محبت در نه سوال کوم چې کومه مینه ستا ما سره ده، په هغې در نه سوال کوم چې مال الله جنت راکړه او ته رانه راضي شه. نو دې وخت کې د مالک دا دعا واورېده، د سترګې راوچتې کړې، وی ای وینځې فلان کې، وی خطا شوې. وی ولې صاحب؟ وی داسې مو وایه چې الله ستا ما سره کومه مینه ده د هغې مینې په برکت د نه سوال کومه، داسې وایه چې الله تا سره زما کومه مینه ده په هغې د نه سوال کوم، ځکه تا ته خپله مینه معلومه ده چې الله سره څومره ده، د الله مینه تا ته څه معلومه ده چې ما سره د الله مینه شته که نشته؟ داسې ده که نه ده؟ هر چا ته خپله مینه معلومه. ما ته دا مینه معلومه ده چې زما د طالب سره مینه ده، دا پته نه لګي چې را سره شته که نشته. ما ته دا پته ده چې زما مور پلار سره مینه ده، اوس دا پته نه لګي چې د مور پلار ما سره وایي که بني. هر سړی د خپل زړه مالک دی، د خپل زړه پته ورته لګي، د بل د زړه پته خو چاته نه لګي، هغه خو یو الله ته لګي. نو وینځې خطا شوې، داسې مه وایه چې یا الله زما تا سره کومه ستا ما سره کومه مینه ده، تا ته څه پته لګي چې د الله را سره مینه شته او که نشته. داسې وایه چې یا الله زما تا سره څومره محبت او مینه ده په هغې در نه سوال کوم. دا وینځه ورته وایي صاحب ما خو ټیک خبره کړې ده، زه خو د الله په مینه سوال کوم چې ما سره شته. وی تا ته څه پته لګي چې د الله در سره مینه ده؟ وی که د الله ما سره مینه نه وې نو ستا غوندې به کټ کې اوده پرته ومه. دی ما سره مینه ده چې زه په دا نیمه شپه کې راپاڅولم او خپل عبادت ته مخامخ ودرولم. داسې درونو که نه ده؟ زه به هم ده ووایم چې د الله ما او تا سره مینه ده، زه الله زما او ستا سره مینه ده چې ټوله دنیا دغسې لګیا ده، څوک پټو کې خدمت به کوي، څوک دکان کې خدمت به کوي، څوک بډیران کې لګي خدمت به کوي، او ما او ته الله دې جومات ته راوستو. زما او ستا الله دې جومات سره مینه پیدا کړه، زما او ستا الله د خپل قرآن سره مینه پیدا کړه، زما او ستا الله په زړه کې دا مینه واچوله چې مدرسه کې خپل بچی داخل که قرآن په یاد کا، د مدرسې سره امداد وکړه، خپل بچي ورله بوځه، د پیسو تعاون ورسره وکړه، د علماو سره ناسته وکړه، د مولیانو سره مینه وکړه. دا ټول د الله فضل، د الله کرم دی. یو ځل بیا ووایه چې الحمدلله.